شریم که سر پټو خپې ښکاره پاتې کېږي او که خپې پټو سر ښکاره پاتې کېږي څه وکړو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل سر پټ کړئ او په خپو ورته سرګړی واچوئ کفن پوره کفن هم نصیب نشو په بدن باندې یو څادر دی خو الله جل جلاله یې داسې راضي کړی و چې الله دنیا کې بار بار دا اعلان وکړو تر د قیامته پورې په قرآن کې دا اعلان وکړو رضی الله عنهم الله د دوی نه خوشحاله دی دوی د الله نه خوشحاله دي نبی علیه الصلاة والسلام په څو څو موقعو باندې صحابه له د جنت زیری ورکړو ابو بکر فی الجنه عمر فی الجنه عثمان فی الجنه علی فی الجنه طلحه فی الجنه سعد فی الجنه دا د نبی علیه الصلاة والسلام د خولې مبارکې نه دوی ته د جنت زیری میلاو شو دا ولې میلاو شوی دنیا ورسره نه وه د دنیا ساز و سامان ورسره نه و د دنیا زیب و زینت ورسره نه و ډېر ښه خوراکونه نه کول ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمای وای موږ به مسجد نبوي کې ناستو دومره به وږي شو څه به راته نه میلاوېدل چې د لوږې نه به په موږ باندې بېهوشي راغله بېهوشي به را باندې راغله وای صحابه به زمونږ دا څټ یو طرف ته او بل طرف ته تاوو چې ګینې په ده باندې میرګي مرض دی وای موږ باندې به د لوږې نه بېهوشي راغلی داسې خوراکونه یې نه کول بیبي عایشه فرمای وای د نبی علیه الصلاة والسلام په کور کې بعد د دوو میاشتو کې اور بل نشو اور به بل نشو وای نبی علیه الصلاة والسلام د دنیا